فصل فی الشفق، دا فصل لے پا بیان دو شفق کی. شفق تو پا انگریزی کی ٹویلائٹ ہوئی، ٹھیک نا، پا عربی کی شفق لفظ استعمالی کی. طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد نظر آنے والی مدھم روشنی ٹویلائٹ یا شفق کہلاتی ہے. طلوع آفتاب نہ مخ کے اور غروب آفتاب نہ بعد چکم رنائی ہوئی دق کی رنائی تا دغی مدھم رنائی تا سویلے کی یہ شفق. اس کی عموماً 3 اقسام بیان کی جاتی ہے. عام طور دے 3 اقسام اغا بیانی کی. یو اسٹرانومیکل ٹویلائٹ، یو ناٹیکل ٹویلائٹ اور یو سیول ٹویلائٹ. سیول ٹویلائٹ وہ شفق جو اس وقت طلوع یا غروب ہوتی ہے جب سورج کا مرکز افق سے 6 درجے نیچے ہوتا ہے. دا مثال زمونگا سطح دا آفاق تی کنا او پدیزے تو ولاڑی نوچے نور چیڑی کرے باندی دلتا ہے. خوشوی بھی نو پا دگی ٹیم کی چکم پا دیزے چی دلتا ولاڑی نو دلتا ترانائی نہیں کنا دی فیضا کی، ٹھیک دا دیتا ہوئی اگا سیول ٹویلائٹ دا گیتا ہوئی، ٹھیک دا. ہاں صبح کے وقت طلوع اور رات کو غروب ہوگا، ٹھیک دا. پدی کی بیا پدی سیول ٹویلائٹو کی اغواڑا واڑا سیزون دزمہ کی سڑی دا نظر رازی لیکن چلا رانائی خب پورا بھی کافی بھی. بلدی ناٹیکل ٹویلائٹ وہ شفق جو مرکز شمس کے افق سے 12 درجے نیچے ہونے کے وقت شروع یا ختم ہوتی ہے. چکلے دا انوار پا کتر روان دے گا نا جو دے 12 ڈگری لرا ورسید، ٹھیک شو جدلتا زاویہ زمون سر سو جوڑے دا 12 جوڑے دا، ٹھیک ہے. دغا بیان ناٹیکل ٹویلائٹ. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق مغرب کی جانب ناٹیکل ٹویلائٹ کا غروب ہی شفق احمر کا غروب ہے. رشید احمد لدھیانوی سے بوئی جدہ یعنی جدہ باری نلان دے شو، ہاں جدہ باری نسا شو نو بس ہوئی شفق احمر غروب ہو، ٹھیک نا. او دغی رنائی تاویلے کی دا ٹول اگا سرخی پا دے ٹائم کی دا افق دا پاس آئی، ٹھیک نا. نو دغی تا اگا ناٹیکل ٹویلائٹ ہوئی. جبکہ عام نقشوں کے مطابق 15 درجے زیر افق پر شفق احمر غروب ہوگی. یو قول دا نور علماء چدے اغیوی نا 12 نا بلکہ 15 درجے زاویہ جوڑی وی دا دی پورے شفق احمر وی پدیزے کی حقور خل برابر رانائی بار، ٹھیک نا. او دا حالت چے دے وی دا شفق احمر دا دی پورے ہم سکی گی راجی دا 15 پورے راجی، ٹھیک نا. فائدہ عشاء کے وقت میں 3 طرح کے شفقوں سے واسطہ پڑتا ہے. بیر معصوتاً پر ٹیم کی استاد 3 قسم شفقوں سر واسطہ پیخی گی. شفق احمر، شفق ابیض مستطیر، شفق ابیض مستطیل. یو دا شفق ابیض شو، شفق احمر شو، ٹھیک دا. یو بل شفق حغا ابیض دی طرف نچی کنا نو مستطیل، او دا دین بعد بیوی ابیض مستطیر. خوشوی بھی دقا رنگی پا سہار کی چیوی پا سہار کے اول دا مستطیر وی، ٹھیک نا. او بیا بسی سوی تیلی بیا بسی بس دقا رنگی دی زیبانی بیا غا طلوش، ٹھیک نا. اس راشا گورا حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک شفق احمر 12 درجے زیر افق پر غروب ہوتی ہے، جبکہ مستطیر فجر کی طرح 15 پر اور مستطیل 18 پر.
यह साहिबैन और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह में इख्तिताम वक्त मगरिब और इब्तिदाई इशा में इख्तिलाफ है। एहतियात इसमें है कि मगरिब की नमाज 12 दरजा के वक़्त से पहले पढ़ ली जाए और इशा की अज़ान और नमाज 18 के वक़्त के बाद पढ़ी जाए ताकि सबके नज़दीक बिला इख्तिलाफ मगरिब और इशा की अज़ान और नमाज दुरुस्त हो जाए। बदी कि बिया दो इमाम सेब और द साहिबैन को मंझ की इख्तिलाफ थे इंतहा द मगरिब कम वाला ठीक दा इंतहा द मगरिब के द साहिबैन वाई چې په 12 باندې په دې بار دی باندې شفق احمر غروب کیږي نه نو په دې باندې مغرب ختم مغرب څه شو او یا عشاء شروع شو عشاء څه شو شروع شو پوه شئ امام صاحب وایي چې نه مغرب په دې احمر باندې ختم نه دی بلکې د دې احمر نه ورستو ابيض وي سوي ابيض وي نو چې ابيض کله غروب شي نو مغرب ختم شي مغرب به د دبا ډوبېدو باندې ختمېږي او د دینه بعد به عشاء شروع کیږي دینه بعد به څه کیږي عشاء شروع کیږي موږ عام طور احناف پتو په دقه باندې پوه شئ اوس په دې ابيض کې بیا زموږ د دې علماء دیوبند د دوی هغه اختلاف دی چې دا ابیض اوس په 15 دی او په 18 باندې پوه شئ نو په دې ځای کې موږ خیر یو خطا شو ها دا مستطیل دلته دی مستطیل دلته دی ټیک نه دي شي په خلنګي دلته یو ټکی نو رشید احمد لودیانوی رحمه الله فرمایي چې دا شفق ابیض او شفق ابیض غروب کیږي په 15 باندې نو څو کیږي چې نور کله 15 ډیګري لراشي نو چې دی لراغه نو مغرب برپات ختم او څه شروع شو عشاء شروع شو ٹھیک ده دا نور علماء وایي چې نه 3 ډیګري لا صبر وکړه چې 18 لسرا شي نور راشي نو بیا مغرب ختم شو او عشاء څه شو شروع شو ٹھیک ده او دلته اوس بیا د مغرب کې هغه احتیاط پدې کې دی چې د بارې نه مخ کې وکړي چې د بارې نه مخ کې وکړي او که د بارې نه تر 18 پورې په دې ځای کې دی هم وکړو نو بیا هم گنجایش شته او غوره ټیم یې څه دی چې د شفق احمر د غروب نه مخکې وکړي د بارې ډیګرۍ نه څه وکړي مخکې وکړي او احتیاط پر ماسوتن کې دا دی چې په اتفاقی ټیم کې وکړي څه کې وکړي اتفاقی خدا د ټولو باندې دی کنه دا صرف د رشید احمد لودیانوی سے بنس باندې دا شو کنه دا 3 ډیګرو والا ماسوتن ټیم دی او د نور علماء بنس خو نه دی او احتیاط دار چې په سو باندې وکړي په 15 مکو بلکې په سې وکړه په 18 وکړه نو ګوره د ماخام هغه د دین مخ کې وکړه د ماسوتن هغه دین بعد نو دا اختلافي ځای دی په منځ کې کنه د اختلافي ځای نه هغه بچي ټولو په نسبانه به متفقه ده رشید اور پورې پوهیږي به اوس بیا د 15 18 دا بیا د هر چا ځان خپل علما دي او د تحقیق او د سوچ فکر او د مشاهدات دروازې خو باندې نه دي ځان د بیا تحقیق کوي چې چا شرح صدر دوی سره خپل دلایل دي د دوی سره خپل دلایل دي د غي سره د دوی جوابونه دي د دوی سره د دوی جوابونه دي چې په کوم باندې شرح صدر کیږي دا په مطابق دی بیا عمل کوي ٹھیک ده نو خو دقه دواړه دي رشید احمد لودیانوی سے هغه نه چې دغه فتاوی فتوا چې ګوري نو هغه وی چې په دغه د ماسوتن وخت شروع شي او نور مفتی شفیع صاحب یوسف بن نوری صاحب یا دارالعلوم دیوبند والا دارالعلوم کراچۍ دا ټول غټ مدارس زموږ کوم دي نو هغه وی چې نه د ماسوتن موز په 18 نه بات کوي 18 یا د 18 نه بات کوي جنور 18 ډیګري د هغه استاد افق نه لاندې لاړ شي نو الوی کوي
ٹھیک ده دغه اختلاف بیا په سحر کې دی چې نور داسې راځي 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 هم ته پته نه لګي ودوی وکنه او چې د 15 لره ورسي نو رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه فرمایي چې فجر شروع شو څه شو فجر شروع شو نور علما فرمایي چې نه 18 لره ورسي نو څه شو فجر شروع شو ٹھیک ده په دې کې بیا احتیاط په دې کې دی چې په دې 18 باندې روزه باندې په دې څه وکړه مونځ د دې نه باندې وکړه پوه شوې دا مونځ چې بیا کېږي نو دا خو د هغې د طلوع پورې کېږي که نه ډېر ښه ټایم دی نه سره نو د دې نه بعد د سهار مونځ وکړه په دې ټایم کې او د دې کې دې له چې راورسېد نو بیا څه وکړه پېشمنې ختم کړه روژه را بنده کړه نور خوراک څښاک پسې بیا مه کوه دا یې احتیاطي ټایمونه دي پوه شوې په دې کې بل هغه یو داسې دغه شوی د دوی د اختلاف ژبه څه کې راغلی نو دا بالفرض زموږ افق دی ټیک ده چې د 18 له نور راشي دلته داسې رڼا راخوره شي پوه شوې او داسې رڼا چې بیخي نری کرښه شي بیخي صحیح نری کرښه نو که دا نری کرښه تر کومې پورې ماسوتن دا ولا شفق ابیض غروب ونه کړی که نه ټیک ده بل چې په سار کې څرنګې راښکاره شوه نو هغه شفق طلوع وشوه که نه دا نری کرښه چې راښکاره کېږي نو دا په 18 یا دا نری کرښه چې پټېږي په ماسوتن کې که نو په 18 باندې ٹھیک ده یو بل صورت چې د دې 18 نه دی د 15 ته راشي لکه په دې منځ کې 12 منټه تېر شي 12 منټه 13 منټه پورې تېر شي دا رڼا چې ده دا داسې لږ مستطیل هغه شکل اختیار کړي لږې هلته راښکاره شوه بیا لږه څه شي چوته شي پوه شوې نو دا 15 درجې والا چې څوک قول کوي هغوی وایي چې دا رڼا داسې مستطیل شکل ته ورسي چې لږ عرض پکې هم پیدا شي طول خو پکې شته که نه خو چې څه پکې پیدا شي عرض پکې هم پیدا شي نو عرض چې په دې کې بیا معتدبهي عرض چې پکې پیدا کېږي چې ناپ کېږي دومره عرض که نه نو هغه بیا په دې باندې په 15 پکې پیدا شي پوهېږي به په دقیق باندې اختلاف بل دوی په دې باندې په شریکه باندې مشاهدات کړي دي د هغه مشاهداتو په باره کې دي د کتابونو کې چې یاره هغه دوره مکمل مشاهدات نه وو لکه په هغې کې موسم هغې ته دوره صحیح و نه د هغې نه بعد بیا هغه اول ابتدایي دوی اختلاف چې راغی هغه په دې چې د پاکستان او هندوستان کله جدا شول نو مفتی شفیع صاحب دې ټول خو د هندوستان نه رالل پاکستان ته که نه کراچۍ ته رالل نو په دې کراچۍ کې نقشې به چلېدلې अब په 18 ډګرۍ باندې وي د پوخانه چې کومې وي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه دې فن ډېر ماهر سړی و هغه به دې کې تحقیق وکړو ځان خپل مشاهدات به یې کړي څه کپاره طریقه باندې کړي نو هغه لږ وخت چې وشو او د دې ټولو نقشو جایزه یې واخیسته نو هغه وویل چې دا زړې نقشې چې دي په دې کراچۍ کې په دې علاقو کې دا غلطي دي دا د سهار او د ماسوتن په ټایم کې څه دي صحیح نه دي او دغه دعوت یې بیا ټول هغه علماو له ورکړو زما خپل تحقیق په دې باندې دا دی چې دا نقشې مناسب نه دي بیا به دا مشران کېناستل په دې باندې چېرې چې دا مناسب نه دي نو څه وګوره دې دپاره نو هغه دا ټول قایله کړل په دې چې ماسوتن ټایم شروع کېږي په 15 سحر شروع کېږي په 15 باندې ٹھیک ده خو دوی د هغه دلایل او د هغه تحقیق چې هغه مخې ته کېښود د هغې سره خو هغوی ټول قایله شول خو بیا دوی توی کړه چې په شریکه مشاهدات کوو ځان سره ډېر شي علما بیا یو
داسې علاقې ته چې هلته مشاهده ممکن وي دوی بیا هغه ټنډو الیارو غیره مختلفو علاقو ته به بیا تلي والله اعلم او هغوی بیا هلته مشاهدات کوي دا هغې مشاهداتو په باره کې دا دي چې یاره دا مکمل نه و مکمل مشاهدې هغه نه هغوی چې څومره غوښتل دومره پورې نه دي شوي ورو دغه مجلسونه بیا برخاست شوي دي او د هغې نه لږ وخت بعد بیا بنوري رحمت الله علیه او مفتي شفیع صاحب دي دوی خپل تحقیق کړی او هغوی دا ویلي چې نه موږ خو مخکنۍ زړې نقشې په اټاره وي اوس موږ د ده سره د پندرې قایله شو خو دا صحیح خبره نه ده بلکې هغه زړې نقشې ټیک دي 18 والا ډیګرۍ والا نقشې څه دي هغه ټیک دي هغې کوله نو خو جو هسې به یې نه وي ویلي که نه بلکې څه تحقیق او د څه مشاهدو د څه په بنا باندې به ویلي بل طرف ته رشید احمد لودیانوي صاحب په هغې خپله خبره ښه کلک او دوی فتوې چې وي نو هغه په 18 باندې چلوي دي چې نه 15 نه دی او زموږ زړې نقشې چې دلته په کراچۍ کې کومې چلی دي او پاکستان کې چلی دي نو حقه ټیک دي 18 باندې عشاء په 18 باندې فجر دا ټیک دی پوه شوې بیا په دې افکارو باندې زموږ دا مشران د دنیا نه رخصت شوي پوه شوې او چې کله یو اختلاف پیدا شي او په هغې اختلاف چې چا منځ کې پیدا شوي دا دواړه طرفین چې دي دا وپات شي دا اختلاف د قیامته پورې په ځای پاتې لکه زموږ د امام صاحب او د صاحبینو امام صاحب او امام شافعي صاحب چې په کومه مسله کې اختلاف دی خو دنیا نه تللی دي که نه ٹھیک ده نو دا اختلاف بیا ختمیږي نه دا قیامته پورې بیا وي اوس ته که بیا کښې نو ته به پکې څه تطبیق به پکې ورکې لږ د احتیاط هغه پهلو به پکې رانسي نو دا دواړه قول وایم مبارک دا دواړه صحیح یو ته هم څوک د غلط نسبت کولی نشي خو د مختلفو دلایلو په بنیاد باندې هغه خپل ترجیحات صرف بیانولی شي چې یاره زما د شرح صدر په دې یا زما شرح صدر په دې کېږي او په دې کې بیا هغه احتیاطي پهلو اختیارول چې په اتفاقي ټایمونو کې د ماښام مونځ هم راشي او په اتفاقي ټایم کې د ماسخوتن مونځ هم راشي داسې په اتفاقي ټایم کې روژه هم بنده شي او په اتفاقي ټایم کې فجر مونځ هم وشي ټیک ده دقې ګنجایش پکې بیا وي هغه قولونه بیا ختمیږي نه هغه خو بس ختم شو خبره لاره خو بالو ختمیږي چې پسې بیا راپاسي او دغه په دنیا کې کېږي کېدلی شي خو کېږي طریقه قانون د خدای نه دی کړي خدای د چا ژوندي کول څه ګران کار دی څه نه څه په دې پوه شوئ اوس راشه ګوره نه زیر افق چې ده د دې سمت الراس نه ویلو که نه نو 90 دا شو او چې 18 نو 18 ورسره ملګري که نو 108 90 دا شو که 15 اخلي نو 15 ملګري که نو 105 نو که ته په 18 والا باندې اوقات روباسو نو 108 زاویه به د عشاء دپاره ورکړي د دې سمت الراس نه به حسابو دوه قسمه قواعد دي د اوقاتو د ایستلو یو قاعده دا ده چې هغه د افق نه حساب کوي په هغې کې به بیا فقط 18 یا 15 لګي د ماسخوتن دپاره به 18 لګي او د سحر دپاره به منفي 18 لګي یا د ماسخوتن دپاره جمع 15 یا منفي 15 دي او یو عام قواعد دي چې د افق نه د سمت الراس نه حساب کوي نو په هغې کې به بیا دې نه خو د دې پورې 90 دی که نه نه به سره بیا جمع کړي پوه شوې دقه شان